د غلام نبی سینا د هغې چې کوم د تعلیمي نیټورک دی که دې کې متحرک کولو کې د لاین ته راوستو کې یو تار کې پیللو کې دا سړی کامیاب شو نو راتلونکي وخت د دې علاقې دپاره ډېره هم کردار ادا کولی شي. نشاندهي کوي چې راتلونکي وخت کې دلته کې جماعت اسلامي نوي فام کې راوستو دپاره د جماعت اسلامي کارکن مستعد شوی دی. د جماعت اسلامي د ممبرسازي مهم هغې ته خو اسم د نوي امیر د راتلو نه پس او د عوامي امورو حوالې سره د عوامي مشکلاتو حوالې سره د هغې چې کومه پالیسي د انجینیر حافظ نعیم الرحمن نو هغې خلق ځان طرف ته متوجه کړي دي. ګرانو کتونکو نو ښار کې جماعت اسلامي ممبرسازي مهم کیمپ د هغې آغاز کړی دی او ډیر زور و شور سره په پبو کې د امیر جماعت اسلامي پی کې نواسی غلام نبی سینا ما غلام نبی سینا نوم ویشتو نو ځکه ووایم دا جی یو بهترین ایڈمنسټریټر بهترین لیډر او بهترین استاد بهترین لیډر دی. د تیر څه وخت نه دی چې متحرک شوی دی نو د جماعت اسلامي هغه کم سایډونو ته پروت کارکن ای را ویښ کو ای را میدان ته کو ای راوښ کو خپل کور کې خپل ځای کې د الخدمت دفتر په دې جی ټي روډ باندې جوړ کو. د جماعت اسلامي یو غټ مرکز دې ټایم کې د پبو خودریزه سینا سکول سره ګورنمنټ های سکول پبو سره د دې په منځ کې ډېر په مین هب باندې د جماعت اسلامي مرکز جوړ شو. چېرته چې یو طرف ته جماعت بل طرف ته جماعت اسلامي الخدمت دفتر او د جماعت اسلامي دا مرکز د تیر څه وخت نه دلته د تنظیم چې کوم د تنظیمي امورو د هغې روایات دي اجتماعات تربیت او دې ته مختلف قسمه چې کوم سکالران دي راځي او دلته هغې کې هغوی خپل سیشن کوي او د هغې چې کوم کلاسونه دي باقاعده کېږي او دې سره سره د دې چې کوم شاګردان دي نو په زرګونو په تعداد کې د تیرو 40 کالو نه ظاهره خبره دلته دا تعلیمي اداره چلیږي د غلام نبی سینا او د هغې چې کوم د تعلیمي نیټورک دی نو که دې کې د دی متحرک کولو کې د دی لاین ته راوستو کې د دی یو تار کې پیللو کې دا سړی کامیاب شو نو راتلونکي وخت د دې علاقې دپاره ډېره هم کردار ادا کولی شي. بنیادي طور باندې دا خاندان که موږ ووایو نو د دې علاقې مذهبي او علمي خاندان او سیاسي خاندان دی. مدرسو د سکولونو او د سماجي کارونو حوالې سره دا مشهور دی او یو ډېر لوی نیټورک هغه لري. په دې جی ټي روډ باندې د دې خاندان غټه مدرسه هغه د جینکو هلکانو دا قائمه ده ورسره دلته کې دا غټ مرکز جماعت سکولونه کالجونه دا جوړ دی او دا د تیر آبا و اجداد د وختونه دا یو سلسله په دې علاقه کې روان د تیرو 40 کالو نه دا یو ډیر ډیسپلن سره چې کوم د وخت تقاضا وي هغې مطابق عمل کې راوستې ده او باقاعده سکولونه او ادارې هغې دپاره قایمې شوي دي. نو زه ګڼمه د جماعت اسلامي حالیه چې کوم د دلته کې سرګرمیانې دي او هغه که احتجاجي هغه که په دا اوس ممبرسازي مهم دی نو دې ممبرشپ مهم او د دې نه مخکې نه چې کوم رابطه عوام مهم د سینا صاحب دلته کې جاري ساتلی دی نو راتلونکي وخت کې دا د پبو سیاست کې ډېر لوی او بنیادی کردار ادا کولی شي او د جماعت اسلامي کارکن راویښولو کې زه ګڼم چې د جماعت اسلامي کارکن دې ټایم کې راویښ شوی دی او دا کار د سینا صاحب دې سره کړی دی چې مسلسل هغه مختلفو کلو کې رابطو کې او کارکن راوچتولو کې او کارکن راوستو کې او بیا داسې کارکنان چې هغه سایډونو ته پراته وو د ډېر وخت نه ایم راوچت کړل او ملاقاتونو یو سلسله ده او کارنر میټینګ سلسلې او مختلفو کلو کې د هغې اجتماعات دا اندازه لګي نشاندهي کوي چې راتلونکي وخت کې دلته کې جماعت اسلامي نوي فام کې راوستو دپاره د جماعت اسلامي کارکن مستعد شوی دی. د جماعت اسلامي د ممبرسازي مهم
هغې ته خو اسم د نوي امیر د راتلو نه پس او د عوامي امورو حوالې سره د عوامي مشکلاتو حوالې سره د هغې چې کومه پالیسي ده انجینیر حافظ نعیم الرحمن نو هغې خلق ځان طرف ته متوجه کړي دي. دې سره سره د منبر سازۍ دی مهم د اعلان کولو سره خلقو دې طرف ته رجوع شوې ده. په پبو کې ډېر ګڼ تعداد کې خلق په دې کیمپ کې خپل فارمونه هم ډکوي او دې سره سره جماعت اسلامي خپل یو ایپ لانچ کړی دی او هغې کې په زرګونو خلکو تر اوسه پورې خپل رجسټریشن کړی دی او د جماعت اسلامي د دې تحریک باقاعده حصه جوړ شوي دي. نو دا یو نوی اپډیټ د جماعت اسلامي نوخار او بیا خصوصي طور باندې د پبو چې هغې کې دلته کې کم مرکز جوړ دی، کم د هغې صحت حوالې سره، تعلیم حوالې سره، سیاست حوالې سره کومه اکټیویټي ده کېږي نو هغې په اړه کې ما ضروري ګڼله چې دا نوخار سره دا خبر شیر کړم.